نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. سورة بقرة دویمه پارات و سوات و بشتم نمبر آیت دی دا دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا نکاح متعلق دا اللہ پاک احکامات بیان شو پا دی رکو کی دا نکاح نبات کورالو تا دا نزدیکت متعلق دا اللہ پاک ارشادات ذکر کی جاہلیت پا دور کی دا یہودو دا عیسیانو پا دستور او پا رواج کی کلبتی دا زنانا ماہواری بیماری راغلا نو دا حقیق طریقہ کار دا اسلام نا خلاف ہو. یہودیان دیب چکر دا زنانا ماہواری بیماری راغلا نو دیب دا زنانا مکمل دا خلق دا میل میلان او دا یوزے اسیدو پوڑو نسکلنا مکمل جدا کرا تردی چی دی سر بخبر کولم دی عیب گنو چی دا زنانا بیماری دا عیسیان رواج و دستور دو چی دا ماہوارے پا دوران کی زنانا سر بیدا سی جن تیرو لکا سنگا چی دا پاکے پا دوران کی جن تیرو یہودیانو دیر تشدد و زیادی کو عیسیانو دیر زیاد نرمی کولو چی دا پاکیو دا بیمارے او تمیز پکیو. صحابہ کرامو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو چی یہ رجیز من دا مسلمانان دا اسلام سی طریقہ دا منتا منت اسلام دا زنانا دا ماہوارے پا دوران کے سی طریقہ کافی من بسر کرتا. اللہ رب العالمین دا آیت نازل کو چی دا ماہوارے پا دوران خاص تعلقات ساتل ساس دا پارا حرام او ناجائز دی البتہ نور عمومی تعلقات ساتل ساس دا پارا صحیح دا یہودیان مخالفت شو ایب مکمل دا انسانانو دا لین او اصطلاح بہر یو جدا کو نکب اسی دا عیسیان مخالفت شو چی دا پاکی او دا بیمارے پاکی تمیز نو اسلام پاکی تمیز پیدا زمان استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق سے رحمت اللہ علیہ شہید نامو سے رسالت اگی منتویلی چو منگیو پیرتی چتراج طرف تتل دے زنانو دا پارا بار دا بیمارے پا دوران کی دی و خاص کوٹا مقرر کرے اغبر دی پور دا ماحول دا مکمل جداو اغا خلق اغا خانیان ایمان تپوسو کی جدا ستر تیم دا کوٹا دا سردا سے مکمل شاڑ لکا دا سارو دا اوجل پشان وی زمانگ رواج دار کل زنانہ چوٹی راشی نمنگ دی زنانتا پیو تخت باندی ڈوڑے کی تو وروی غزو داسی او ترکاریم چی ورکونو پیو تختے و تکیدو لری ونو غزو دی سرمن خبر انتر سلام کلام دا عیب کرو اسلام سمرا مزیدار دن دی چی نور آپ ماحول مطابق جنتی روا
خدا خاص تعلق پدې بیماری دوران کې مساله بیا چې کله زنانو دا بیماری چټي ختم شي تاسو دې ته نزدېکت کوئ تاسو د پاره جایز شي پدې دې کې دوه قرات ذکر کېږي یو دی ولا تقربوهن حتا يطهرن او دیم قرات ذکر کېږي ولا تقربوهن حتا يطهرن قرات دې دا یو قرات حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دې او دا بل قرات جمهور صحابه کرام نو پدې دې کې مفسرین او محدثین ډېر مزیدار تشریح کوي کدا زنانا مدادا ماهواره د دې مثال لسر زوا کم مدادا ماهواره درین وزي او اکثر مدلس رزي نو کدا دې لسر دې پورا شوي بغیر د غسل کولو په خاون ورته نزدېکت کوي نو کولی شي ځکه د لسر زونه زیات چټي دي او که مثال د دې زنانه چټي د لسونه کم و سلور وزي وا پنځوا شپږوا اووا اتوا او د دې زنانه چټي ختم شوه نو خاون به دومره انتظار کوي چې د یو مانځو وخت کامل تیر شي لکه د ماسپخین ټیم داخلي دون وړاندې د چټي ختم شو د ماجګر ټیم داخلي دون پورې به د خاون انتظار کوي یا دومره وخت په انتظار کوي چې دا زنانه په خپل غسل وباسي هغې نه بعد خاون نزدېکت کولی شي نو د یطهرنا تعلق د غسل یا د وخت تېرولو سره کله چې چټي د ټیم نه د لسو نه کم او یطهرنا بغیر د تشدید دا الله چې کله د زنانه چټي په لس ورځې پس ختم شي نو په دواړو قرآتو باندې قرآن کریم عمل لا بیا چې کله د زنانو پاکي راغله تاسو ته بیا اجازت دي بل بیبي ته نزدېکت کوئ چې په کومې طریقې سره ستاسو نزدېکت طبیعت غواړي تاسو نزدېکت کوئ او بل تاسو چې کله بیبیانو ته نزدېکت کوئ نو د هغې نه اولاد دي د الله پاک لوی او تسبیحات بیانوي د شیطان د ضرر نه ځان ساتئ وقدموا لانفسکم بل ځان د پاره نیکي وړاندې کړئ او یا چې کله نزدېکت کوئ نو په دې زړه کې د خیر او د نیکۍ اراده کوئ چې الله پاک ماته اولاد راکړي زه به ښه تربیت کو دام نیکي ده او ځکه د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان وساتئ ځکه چې تاسو به یو ورځ د الله پاک سره ملاقات کوئ هغه ملاقات ورځ د قیامت ته او الله پاک هر انسان تر د عمل مطابق بدل ورکړي نو مؤمنانو د الله نه ویریږئ نافرماني مکوئ او د هغې ورځ دپاره تیاري وکړئ نو الله جل شانه فرمایي ويسألونك عن المحيض او دې تپوس کې ستانه پیغمبر علیه السلام عن المحیض بارا د نزدېکت کې په موده د حیض کې چې موده د حیض ده د بیمارۍ ده نزدېکت کولی شي که نشي کولی مسله بیان کوي قلتو فرمایي پیغمبر علیه السلام وعدن دا تکلیف فاعتزلوا النساء في المحیض پس تاسو پرېږدئ نزدېکت دې خپل بیبیانو ته فی المحیض په وخت د حیض او د ماهوارۍ کې ولا تقربوهن او تاسو نزدېکت مکوئ دې بیبیانو ته خاص نزدېکت حتی یطهرن تر دې پورې چې دې پاکې شي فاذا تطهرن بسر کله چې دې پاکي حاصله کړي فاتوهن پس تاسو راتګ کوئ دوی ته نزدېکت ورته کوئ خاص نزدېکت من حیث د هغه طرف نه امرکم الله چې تاسو ته الله پاک د هغې اجازت درکړې دي ان الله بشک الله پاک يحب التوابين من ساتي د توبه وستو سره ويحب المتطهرين من ساتي د پاکي حاصلون کو سره نساؤکم ستاسو بیبیانی حرث لکم ستاسو د پاره فصل او پټی دي ستاسو د پاره پټی دي نزدېکت ورته کوئ فاتو حرثکم پس تاسو راتګ کوئ د خپل پټي ته د محل د پټي محل د بچی د پیدایش ته
الناشئتم پکم طریقی پکم حالت چستاسو خوخوی وقدموا لانفسکم او تاسو وړاندې کی د خپل ځانو د پاره نیکی واتقوا الله تاسو یریږئ د الله پاک نه واعلموا تاسو پوښئ انکم ملاقوه چې بېشک تاسو به ملاقات کوئ د الله پاک سره په ورځ د قیامت وبشر المؤمنین او تزیر ورکړه پیغمبر علیه السلام مؤمنانو ته د جنت ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم صحابہ کراموں کے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یوبل صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ دسر معمولی وقت اختلاف رہا پد اختلاف کی دی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قسم کو چتا سر بنن نباز خبر اتر نکو اللہ رب العالمین دا آیت نازل کو چتاسو قسم پدی باندې مکوی چتاسو بنی کی نکو مسلمان سر خبر قطر بندول ملاوی دل بندول دا گناہ دا تاسو په گناہ باندې قسم مکوی دې صحابی بیا خپل قسم مات کو او دا قسم کفاره ورکړه دا قسم درې قسم یو تو یمین لغو دیم تو یمین منعقده دریم تو یمین غموس یمین لغو په تعبیر کی پر تشریح کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اختلاف تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ یمین لغو دی تو چھ سڑی اسی ہوئی ولا چھ دا کار میں دا سے کڑی یلو واللہ کے میں دا سے کڑی خیال دا قسم نہیں اسی قسم نہ پوری دی تو یمین لغو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی یمین لغو دی تو چھ سڑی او کار کڑی دی او دنا ایر دی او دی قسم او قسم دی کما کڑی اکاری کڑی خدا تیار نہیں د خپل خیال د صحیح قسم دی حقیقت کې دی په قسم کې غلط دی تو یمین لغو ویم یمین منعقده یمین منعقده دی تو چې سړی قسم کوي چې زو مثال صبا سحر جمع سره مونږ کو جمع سره بده مونږ کوي چې دا مونږ دنه قضا شو دی بل دی بیا کفاره ورکړي دی ته یمین منعقده او یا یمین منعقده دی په ګناه باندې یره قسم کی چې زه به فلانی بنده سره خبرې نکوم دا د ګناه نو قسم یمین منعقده د ګناه کړو توبه به وباسي قسم به مات کی او کفاره به ورکړي دا دیم قسم شو اتفاقی پدې کې کفاره او دریم قسم یمین غموس دی یو سری قسم کړي چې زه به دا کار نکوم بالکل به نکوم او هغه کار د وکم یمین غموس یا یو کار د کړي خو ته یاد چې می کړی دي او بیا دې قسم وکي چې دا کار ما نه دی کړی دې ته یمین غموس دا یمین غموس دا ګناه کبیره ده یمین غموس دې ته وایي یو کار کړی دي او دې قسم وکي چې ما نه دی کړی یا یو کار نه کړی او دې قسم وکي چې ما کړی دي کړی نه دی قسم دې کولو کړی دي قسم وکي چې ما نه دی کړی دې ته یمین غموس اس دا یمین غموس مبارکی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دیم کفارہ شتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی دا یمین غموس کفارہ پا دنیا کی نشتا دا تمر الوی جرم دی چی پا دنیا کی دا دیسا کفارہ نشتا بس اللہ تو توبی باسی دا اللہ وقت کا معاف گئی دی او که دینا معاف گئی دا گناہ کبیر دا او یمین غموس دا دا مسلمان دا شان سر مناسب ندی دا یمین دری قسم شو او بیا ورپسې آیت کریمه کې الله رب العالمین مثلا ایلا ذکر کې ایلا دیته و یو سړی قسم وکړي چې زه به خپل بیبي ته نه نږدې کېږم نو د دې بیا څلور قسم دي یو دې قسم وکړي چې بالکل به نه نږدې کېږم ټیم یاد نه کړي چې میاش 2 3 څلور شپږ دویم زه به خپل بیبي ته یو میاش نه نږدې کېږم دوه به نه نږدې کېږم درې دا سلور میاشتنه چې کم یاد کی دا دویم قسم د علاج او دریم قسم علاج زبدی بیبی ته سلور میاشتنه نږدې کېږم او سلورم قسم زبدی بیبی ته 15 یا شپږ یا اوه د سلور نه زیات میاشتنه نږدې کېږم اولنې قسم چې کم ذکر کو چې د پکې وخت نه مقرر کړي یو دا قسم دویم سلور میاشتې ذکر کړي دي او دریم د سلور نه زیات 15 شپږ دا درې قسمونه دا اله شرعی ده اوس که مثال دې کې د نزدېکت سلور میاشتو نه کم بیبي ته وکړو
دی به د قسم کفاره ورکوي او کنه د څلورو میاشتو نه بعد د بیا یاد شو چې ما خو بیبي ته څلورې میاشتې نزدېکت ونه کړو نو په ده باندې به واقع شي طلاق باین دا ایلاء شرعي ده ده باندې به ښځه طلاقه شي اوس که د دې نه بعد دې ښځه ساتل غواړي دې به تجدید د نکاح کوي او که مثال دی نه ساتي ښځه په ده باندې حرامه ده بغیر د نکاح نه دا ښځه ځان له بل ځای کې نکاح کولی شي دا ایلاء شرعي ده او کنا د څلورو میاشتو نه کم یاد کړو 3 میاشتې به نه نږدې کېږم 2 یوه نو که هغه دې نږدې شو قسم کفاره به ورکړي او که نږدې نه شو قسم کې هم بری شو او طلاق ملاق پې نه واقع کېږي نو د څلورو میاشتو یا د څلورو نه زیاته دا ایلاء شرعي او د دې نه کمه په دې کې قسم ماتیږي که مثال د ټیم نه وړاندې نزدېکت وکړو او که نه د ټیم نه بعد نزدېکت وکړو نو قسم هم پوره شو او کفاره وغیره به نه راځي او طلاق هم پې نه راځي دې ته وایي ایلاء شرعي څلور میاشتې یا د څلورو نه زیات ښځې ته قسم وکړي چې نه به نږدې کېږم نو که څلورو میاشتو نه بس څلور میاشتې په ده تېرې شو طلاق واقع شو طلاق باین ښځه په ده حرامه شو او که څلورو میاشتو نه کم نزدېکت وکړو یې رجوع وکړه نو په ده باندې ښځه طلاقه نه شوه البته د خپل قسم کفاره به ورکوي دې ته وایي مسله د ایلاء شرعي نو الله جل شانه فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او تاسو مگر زوی نوم د الله پاک عرضة لأيمانكم هدف د خپل قسمونو د پاره ان تبروا دا چې تاسو باندې کې نه کوي قسم پدې مکو چې زبنه کې لکو وتتقوا او دا چې تاسو تقوا نه اختیار وي وتصلحوا بین الناس او دا چې تاسو به اصلاح نه کوي په مابین د خلکو کې که یو سړي په ګناه قسم وکړو نو قسم ماتول په لازم او کفاره به ورکړي والله سميع عليم او الله پاک اوریدونکي دي تاسو د اقوالو عليم نو په دې تاسو په اعمالو په اقوالو په نیتونو باندې لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله پاک باللغو في ايمانكم بيمين لغو د قسمون استاسو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن نسی تاسو الله پاک هغه قسمونو چې اراده کړی د استاسو زړونو یمینی منعقده والله غفور حلیم او الله پاک بخون کې او بار ذات دي للذین د پاره دای کسانو یولون من نساء چې دی الهو کې د خپل بیبیانو سره تربص اربعه اشهر انتظار کول سلور میاشتو فین پاو کچر دی پروال کړ د خپل سلور میاشتو فین الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کې مهربان ذات دی و ان عزم الطلاق او کچر دی اراده وکړه د طلاق فین الله سمیع علیم پس بشک الله پاک اوریدونکو په ذات دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین